علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم ستاسو سرور جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات دی د حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب سره، کوم چې د الجامعة الاسلامیه تعلیم القرآن قذافي د ضلع باجوړ یو مشهوره مدرسه د هغې مدیر او د تحقیقاتي کمیټې ضلع باجوړ امیر هم دی. نن زموږ د هغې سره ملاقات دی چونکې د هغې د مطالعه باره کې هم شهرت دی او تصنیفاتو کردار هم دی او نور هم داسې ځینې معاملات دي چې هغې باره کې به نن موږ تپوس کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. محترم طبیعت مو څنګه دی؟ الحمدلله، تاسو؟ شکر الحمدلله. ستم خیر جی د الله کرم دی. د ټول ناول به دا تپوس کوو چې ستاسو فراغت د کوم ځای نه شوی دی؟ جی الحمدلله، علمي سفر کې زما آخري دوره حدیث جامعه دارالعلوم کراچي چې د هغې په هغه وخت کې مدیر وسم حیات ته مفتي محمد رفیع دامت برکاتو او تقي عثماني صاحب دي. دارالعلوم کراچۍ دا استادان په دغه سن کې زما 1994 کې ټول استادان پاتې شوي دي. ماشاءالله. یعنې 1994 کې تاسو او افتاء مو کوم ځای کې کړې ده؟ افتاء ما سن 96 کې د مفتي رشید احمد صاحب ماشاءالله. چونکې ستاسو باره کې د مطالعه باره کې مشهور دي چې ستاسو مطالعه زیاته ده، نو دا به ویل غواړي چې تقریبا څومره تفاسیر او څومره خارجي کتابونو مطالعه مو کړې وي؟ ډېره شکریه. د دې متعلق خو ما به د فیض الباري شاه کشمیري رحمت الله علیه یو کتاب دی جی د بخاري شرح ده، ما به دا بار بار کوت، نو هغه کې داسې د شاه صاحب ډېر یو عجیبه انداز دی چې هغه یو غیر متعلقه باب کې یو ناشنا غوندې کې خبره ذکر کړي، یو باریک استدلال کوي، دقیق استدلال کوي. نو ما ته د هغې نه انتهایي شوق پیدا شو، بلکې د دې نه مخکې ما طالبیارۍ کې انتهایي شوق و. دارالعلوم کراچۍ کې زه چېرته کې چکر ته بهر ته نه یم وتلی، نو ما به خپله مطالعه ډېره کوله او په ټول کال کې ما غیرزري هم نه وه کړې، صرف بیمار شوی وم هغه کې بیا راغلی وم عارضي طور باندې، ما غیرزري نه وه کړې. نو دا زما د مخکې پابندۍ او اصول دا جوړ کړي وو. نو مطالعه دغه فیض الباري چې کله ما وکتله نو د هغې نه زما یو شوق د مطالعې پیدا شو د خارجي مطالعې سره، او اوس هم چې کله زه رسه بې شوقه شم نو زه فیض الباري راواخلم هغه وګورم، بېرته مې شوق بحال شي. نو په دغه سلسله کې بیا ما الحمدلله خپله فقه حنفي تقریبا ډېره کتلې ده، اوس زیات شی ګورم هم نه، کله ضرورت راشي نو هغې باندې نظر غورځوم. او خارجي مطالعه کې تاسو زه لنډ غونته کې یو فهرست تاسو زه ووایم چې جامع المسانی د سند جلده کې د امام ابن کثیر تصنیف دی، دا په سند جلده کې د ما په 4 میاشتو کې بالاستیعاب مطالعه کړی دی. او دارنګې شعب الایمان د بهقي دا ما هم بالاستیعاب مطالعه کړی، 9 جلده کې شرح السنه د بغوي دا ما مطالعه کړی دی، 14 جلده کې مسند بازار دا مې هم مطالعه کړی دی، ابن حبان اعلاء السنن او سنن دارمي، مسند ابو عوانه، المعجم الاوسط او دارنګې المعجم الکبیر او المعجم الصغیر، المستدرک د حاکم او تلخیص الحبیر د ابن حجر او سنن کبرا د بهقي او سنن کبرا د النسائی او سنن د ابن منصور، مسند ابو یعلا حنبلی، ابو داود طیالسی، او ترغیب ترهیب د منظری، او المغنی لابن قدامه چې کوم دا فروټ دا یو کتاب دی دا ما کتلی دی او بیا مسند حمیدی، کتاب الام د شافعي او مدونه کبرا د امام مالک رحمت الله علیه، فتح الباری د ابن حجر د بخاري شرح، دارنګې عمدة القاري د علامه عیني او مرقات المفاتيح او فتح القدیر او دارنګې فیض الباري مې ته مخکې اول کې ذکر وکړو. یو تپوس کوو چونکې تاسو څومره نومونه واخیستل، اکثریت ټول تقریبا د عربۍ تصانیف دي، نو چونکې زموږ تاسو ویل کنه چې ما د فیض الباري نه وروسته دا شوق زیات شوی دی، نو آیا دوران طالب علمۍ هم تاسو د عربي کتابونو مطالعه کړی دی یا نه دا وروسته؟ چې دوران طالب علمۍ کې ما مطالعه کوله، خارجي کتابونه ما مطالعه ډېره کوله. ما چې کله امتحانات ورکولو نو ما کتاب الاثار د امام محمد اغوستی و هغه مطالعه کړی و ورسره پروت و. نور زموږ چې کوم څومره ابتدایي طلبا دي هغې ته د خارجي مطالعه باره کې څه نصیحت کوئ؟ ډېر ضرورت دی د مطالعې کولو. د هغې وجه دا ده چې موږ عام طور علما مدرسین خپله خارجي مطالعه نه کوو، یو محدود مطالعه کوو د کتاب سره د هغې تعلق یې. د دې وجې نه موږ ته په خپلو دلایلو باندې نظر نه وي. نو شاه صاحب یو بهترینه خبره کړې ده چې د مدرسینو دپاره، د علماو طلباو دپاره، د خپل مذهب حنفي چې کوم مقلدین کسان دي د هغوی دپاره د حدیث مطالعه ډېره ضروري ده.
او چې کله د فقه حنفي هغه ماخذ هغه ماخذ منه هغه معلوم شي د قرآن حدیث نه، نو د دې سړي بیا تقلید هغه فرمایي چې کان تقلید اثبت او اجمد او احکم، دا بیا کلک سړی په خپل موقف باندې ولاړ دي. او چې کله دغه مطالعه نه وي نو خامخا ته پکې تردد اشکال پکې ورته راځي. نو الحمدلله په فقه حنفي باندې زما بالکل داسې لکه څنګه چې نور په ګوته باندې نه پټېږي، دارنګې د فقه حنفي دلایل څه پټ پناه نه دي الحمدلله. دا د خارجي مطالعې دغه برکات دي چې انسان ته مخې ته راځي. او دې وجې نه ما چې څومره مطالعه کړې ده دا مغني چې کله ما وکوتو نو په دې کې به یو لفظ راته چې په دې باب کې لا خلافه فيه لا نعلم فيه خلافا، نو دې ټکي ماله ډېر خوند راکړو. چېرې دا سړی وایي چې په دې کې خلاف نشته دی، دا الفاظ به ما لیکل ځان سره، نو چې ما لیکل تقریبا 607 مقامات داسې دي، 607 ما شمارلي دي. ما ورله فهرست ورکړی دی خپله مطالعه کې، ما یې مطالعه لیکلې هم ده، ما ورته فهرست ورکړو نو 607 مقامات دي. نو دې مغني ابن قدامه دا ډېر ښایسته عنوان دی. او زما یو نظر په خپل باندې هم داسې دی چې یو ځل طالبان تله مدرسې ته، ما طالبانو اختلافات ډېر دي که نه اتفاقیات ډېر دي، دا چې نو کې طالب العلم ذهن و نو چې خو ټول اختلافات دي، نو که نور څه نه وي نو خلاف الظفر پکې خامخا شته دی. ما چې ګوره الله تعالی دین د اتفاق دپاره لېږلی دی او په کې د اختلافات زیات وي اتفاق دي کم وي، دا کېدی نشي سره، دا نشي کېدلی. د دې وجې زما خپل نظر دا دی چې که څوک خارجي مطالعه زیات وکړي نو هغه ته د اختلافات د منځه خود به خود چې کوم دی ختمیږي وځي او ذهن داسې صفا جوړ شي چې الحمدلله په دین اسلام کې اتفاقیت زیات دي او اختلافات ډېر کم دي. او زما یو تجربه څه شوې ده چې د فقه نه کله د طهارت نه ځي پورته کتاب الوصایا او فرایضو پورې رسېږي نو د اول کې اختلافات راځي، وروسته بیا کمیږي. چې د کله د بر نه مطالعه کې لاندې راځي بیا پکې اختلافات کم وي، اخر کې زیاتېږي. نو دا یو تجربه ما شوې ده الحمدلله چې اختلافات خود به خود چې کوم دی من ذهن نه وځي او ختمیږي. اتفاقیت ما باندې ډېر زیات دي. بل تاسو نه دا تپوس کو چې تاسو څنګه ویل لکه طلباو ته د خارجي مطالعې فایده ډېره ده او ضرور ده ورته خارجي مطالعه، عوامو ته د خارجي مطالعې فایده څومره شته او ضرور ده که نه ده؟ یاره چې دا خو علما په دې باندې عمل درآمد وکړي چې خپله خارجي مطالعه وکړي، خپل دلایل وګوري او عوامو ته خپل چې کوم دی هغه وړاندې کړي، نو دا د عوامو چې کوم نظر دی چې یاره دین کې اختلاف دی، علماو کې اختلاف دی، دا به خود به خود چې کوم دا وګوري. عوامو باره کې تپوس کو چې عوامو ته هم د خارجي مطالعې فایده شته؟ ډېره شته، ځکه ځینې وخت کې عوام دا تپوس کوي یاره زه فلاني تفسیر کتل غواړم، فلاني کتاب کتل غواړم، موږ او علما هغوی منې کوو او بیا مثال د مودودي ورکو چې چونکې هغه د مطالعې او د دیسونو د وجې نه ګمراه شو چې استاد یې نه و خپل ځان یې دا څیزونه کول. او یو دا خبره زمونږ شرح العقود کې ابن عابدین رحمت الله علیه هم لیکلې ده او شرح مجلات او تاسیه کې دا مضمون ما لیدلی دی چې یو سړي ته د خپل مذهب ټول کتابونه هم یاد وي، په یاد ورته یاد وي، خو چې کله د یو مستند استاذ شاګردي نه ده کړې، د یو تعلیمي ادارې نه علم نه حاصل کړی، نو هغه ته دا اجازت نشته دی چې خامخا په دې مسلو کې جرأت وکړي او هغه یو فتوی ورکول شروع کړي یا چې کوم دی واده او نصیحت ورکول شروع کړي، دا د هغې نه منع کولی شي. اصل کې دا عرض خپل استعداد غواړي، خپل صلاحیت غواړي. هر انسان لکه تبلیغي جماعت زموږ وروڼه دي هغوی محدود طریقې ده چې څه زده کړي دي الحمدلله په ښه صحیح نهج سره خلکو ته هغه رسوي، د هغې پیغام ورکوي، بلکې علما یې منع کوي هم چې بهی تاسو مسایلو کې تاسو چې کوم دی نو چا سره بحث مباحثه مه کوئ. نو په دغه طریقې سره چې کله عوام د خپل احساس مطابق د خپل صلاحیت مطابق چې کوم دی خلکو ته دین شي رسولی، بلکې د امر بالمعروف لپاره په فتاوا هندیه کې 15 شرطونه چې کوم دی هغه لیکلي دي. نو که دغه 15 شرطونه په چا کې موجود وي نو باید چې هغه بل ته وعظ وکړي، نصیحت هم ورته وکړي، خو بغیر علم نه داسې نه وي پکار، ځکه وجه مدغه جوړېږي چې بیا ګمراه کېږي. مخکې تاسو د مولانا مودودي صاحب باره کې خبره وکړله، زموږ د علما اکثر هغه دا ویلي دي تنقیدات پرې کوي، جرح هم پرې کوي وغیره، او مولانا مودودي صاحب دا خبره په خپله باندې په خپله حل کړې ده. ما سره دې مکتبه کې دا یو جل پروت دی، نو ما سره یو ځل اتفاقا راواغوست، ما مطالعه کوم، نو هغوی په خپله دا خبره کړې ده چې ما دا تبهیم القرآن لیکلی دی، نو ما د سکول کالج سټوډنټ طبقې دپاره دا کتاب ما لیکلی دی، په دې کې ما د غټو کتابونو نه څه اخذ یا فایده نه ده حاصله کړې او نه مې څه ضرورت محسوس کړی دی، بلکې ما چې خپل ذهن کې څه مستحضر و سره ته مخې ته وجود هغه هم پکې لیکلي دي، نو هغه په خپله باندې خپله دفاع په خپله کړې ده که نه چې ما مخه تنقید تاسو مه کوئ، ځکه چې زه خو دغسې وم خپلې هغې خبره د مطالعې روانه ده، بیا خاص کر طلبه کرامو ته د مطالعې او د عوامو ته
چونکې غیر مقلدین رونه چې څومره هم زموږ دي موږ هغې ته دا وایو چې تاسو مطالعه او تحقیقات ډېر مه کوئ ځکه هغوی د تقلید نه وتلو دین ته د مطالعه او تحقیقاتو نوم ورکوي. موږ چونکې په تقلید باندې ډېر زور ورکوو هغې دغه حدیثو ته چې کوم داسې اختلافي مسایل په هغې کې دي نو هغې طرف ته ډېر توجه ورکوي. نو د هغې دپاره بیا ستاسو څه نصیحت دی؟ یاره جي داسې مسله ده. بله ورځ یو کس ماته وویل چې د سنن قبلیه 4 جمعې شته که نشته وایي بلکې دا بدعت دی. دومره سخت الفاظ یې ویل چې جمعې نه مخکې سحور وکړه سنت کول دا بدعت دی. نو ما هغه ته وویل چې بهی دې باندې ما خپله مقاله لیکلې ده ما په دې کې حدیث را جمع کړي دي یا آثار ما را جمع کړي دي که ته غواړې نو زما هغه مقاله لا چاپ شوې نه ده او انشاءالله چاپ شي که ته وغواړې پټو سټیټ ته وکړه ته به میلاو شي. خو دومره جرأت کول چېرې هغه دا بدعت دی او یا نه دي ثابته نو دا خو ویل مناسب دي چېرې ما ته معلومات نشته دا خو ته ویلی شي خو دا چې دی نشته دلیل یې نشته نو دا خبره ډېره بې ځای خبره ده. دې وجې نه دغه ته زما درخواست دی چې دا الفاظ نه وایي چېرې دې دلیل نشته دی که نشته خو ستا سره به نه وي علما خو شته دی الحمدلله یو دوکان کې سودا نشته نه بلکې خو میلاویږي که نه که ستا سره علم کې نشته دی هغې علماو ته مراجعه وکړی شي معلومات وکړی شي په خپله خود به خود مسله یعنې حل کړی شي. نو ما درخواست دی دغه غرونو ته چې داسې جرأت دی نه کوي چېرې دې سره دلیل نشته دی یا حدیث نشته یا قرآن سره نشته. الحمدلله چې موږ څومره په قرآن حدیث باندې استدلال کوو طرز طریقه ده انشاءالله ډېره مستحکم ده زموږ دپاره جزیه باندې. چونکې تاسو د رسالې خبر کړه ستاسو ماشاءالله په تصنیفاتو کې لوی کردار دی نو ستاسو څومره تصنیفات دي چې هغه پوره شوي دي یا په هغې باندې دا چې ما چې کله فتح القدیر د ابن الحمام په هدایه باندې وکوتو بلکې بار بار مې وکوتو کله مې عمدة القاري مطالعه کړو د فتح الباري د بخاري شرحه او مرخات ما مطالعه کړو نو په هغه کې ما ته ډېر زیات داسې قواعد زما دا اصول دي چې زه مطالعه کې د ائمه 4 دا قواعد چې کوم اصولي خبره وي کلي خبره قاطع موږ ورته قواعد وایو دا ځان سره زه لیکم. کله ما دا قواعد ځان سره ولیکم نو الحمدلله د دې وخته پورې ما د فقه حنفي قواعد چې کوم دی کې خو موږ الهو سنن کې قواعد په علوم الحديث شته او قواعد په الفقه په کې هم شته دي هغه 2 جلد په باندې لګېدلي دي دا ما بار بار مطالعه کړي دا کتابونه دا غنه ما څه قواعد را جمع کړل د خپل حنفي مذهب چې کوم ترجیحات دي نو ما په کې هغه چې کوم دی را جمع کړل او دا د اصول یو اجرا را دي موږ چې نورانوار او یا حسامي او غیر درس کوو بلکې د یو اجرا شکل چې کوم دی هغه اختیار کړی دی نو دا کتاب ما په دې کې تصنیف کړی او یو د ویتر مسله باندې څه ورته وایي څنګه چې اهل حدیث ورونه وایي چې دا ویتر چې موږ 3 رکعاتو سره کوم طریقې سره کوو احنافو وایي دا ثابت نه دي یا نشته نو په دې باندې ما دا کتاب ولیکو دا اصابة الفکر بمسألة الویتر دا مې ولیکو نو پاکې ما بیا حدیث را جمع کړو بیا مې هغه چې کوم اثار را جمع کړو او دا مضمون ته بیا ما مرتب کړو دا هم د هغوی په یو جواب کې ما یعنې لیکلی و او دارنګې بیا د قربانۍ مسله عامو امامان درونو ته چې کوم دی هغه کې ضرورت راته نو قربانۍ مثلا پښتو کې چې کوم دی لیکلي دي او په دې وخت کې زما الحمدلله دا مسند عبدالرزاق ما مطالعه کو ابن ابي شیبه نو دا مسند عبدالرزاق دا د یمن د صنعا دی او دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ معینات شاګرد دی په دې کې تقریبا 180 حدیث د امام ابو حنیفه نه چې کوم دی دا راجمع کړي دي او دی تقریبا ابن ابي شیبه ته 35 حدیث چې کوم دی د امام صاحب نه را نقل کړي دي نو ما دا ټول حدیث راجمع کړل او زما په دې طریقې سره د سن 7 هجري سړی دی او زما د وخت نمیر شو ما رساله شته دی هغه هم د خدمت کړی دی روایات المحدثین عن ابي حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نو ما هم دغه طریقې سره حدیث بیا دوی راجمع کړي دا ما بلساب کتلي دواړه د ابن ابي شیبه عبدالرزاق دواړه مې بلساب کتلي دي الحمدلله نو دغه زما دغه رساله هم پکې موجود ده او تقریبا 38 رسالې ما لیکلي دي خو زما یو مسله بله ده چې د غریبۍ د وجې نه د مالي حیثیت د وجې نه دغه چاپ کولو نه چې کوم کمزوری یم دې وجې نه بس لیکلی شوي دي پراته دي بس الله توفیق راکړي چې هغه چاپ کړی شي الله تعالی د ستاسو د ارمان هم پوره کړي. یو بل تپوس کو چونکې ستاسو تعلق هم د اشاعت سره سره شته دی نو نن چې سبا چې دا کوم د نوي بورډ خبرې چلیږي وحدت المدارس مولانا شیخ طیب صاحب جوړ کړی دی نو ډېر خلک دا وایي چې دا د ضد په بنیاد جوړ شوی دی نو دې باره کې تاسو وایي؟ یاره جی ضد خو لا تحاسدوا ولا تباغضوا او حدیث کې راځي نو موږ په څنګه دې حدیث باندې عمل نه کوو. الحمدلله زمونږ علماء دیوبند چې کوم زمونږ مشایخ دي زمونږ استادان دي لکه مولانا تقي صاحب زما استاد دی مفتی محمد رفیع صاحب زما استاد دی مفتی عبدالرحیم صاحب زما استاد دی مفتی رشید احمد زما استاد پاتې شوی دی څو وفات شوي دي څه ژوندي دي الله دې په ټولو باندې رحم وکړي
زمونږ مشایخ دي زمونږ اساتذه دي موږ څنګه د هغوی سره په یو ضد باندې ودرېږو د هغوی یو مقابله به چې کوم دی اختیار کړو بلکې د نوي بل متعلق ما ته پوره معلومات نشته دی خپله منتظمه ده شیخ صاحب چې کوم هغه اقدام کړی دی الله تعالی خیر او برکت ورکړي او هغوی خپله عمله ده هغوی خپله کارکردګي چې کوم شروع کړي په هغې باندې خو دومره ده چې دا د امورو انتظامیو نه ده او امور انتظامیو کې څه قسم په چا باندې اعتراض نه وي چې خامخا لکه وفاق هم دې لپاره جوړ شوی و چې دا مدرسې منظم شي او دا منجب سره منسلک شي او د هغوی یو خاص ترتیب چې کوم جوړ کړی شي نو که دغه امور انتظامیو کې زمونږ اشاعت والو زمونږ شیخ صاحب دامت برکاته دغه یو بورډ چې کوم دی جوړ کړو نو نامناسب خبره نه ده بلکې غیر مناسب نه دا خو ټیک ده نامناسب نه ده د وخت ضرورت وي د هر چا خپل طریقه کار وي خو ډېر علما د اشاعت طرف نه هم داسې ځینې شته چې هغوی بیا وفاق والا ته کله د نفاق الفاظ استعمالوي یا داسې نو آیا هغوی ته بیا ستاسو څه پیغام دا زما پیغام دی دا زما پیغام دی زه تاسو خبر وکړم طالبګرۍ کې زه تلم سوات ته د مولانا فضل الرحمن صاحب یو کس ډېر بد ویله ډېر بد ویله الله حاضر ناظر دی او ما یې ګریوان ته لاس واچوم خبردار به حیثیت د یو عالم زما وړاندې د بل هغه بد نشي ویلی هغه جانه پہچانه شخصیت دی دفتر معلوم دی کور معلوم دی قومیت معلوم دی تنظیم جماعت معلوم دی ته لاړ شي هغه سره مخامخ خبرې ولې نه کړي چې زما مخکې دغه ته بد رد وایي نو دا ډېر نامناسبه خبره ده چې موږ د علماو باره کې داسې الفاظ استعمال کړو یا چې کوم ډېر زما ځان له ما خوښه نه ده خبره بلکې ډېر په قدر سره ډېر په احترام سره ډېر په دروند نظر سره د خپلو مشایخو چې کوم دی د خپلو علماو او بلکې د علما دیوبند زیات احترام پکار د موږ مشایخ دي او زموږ چې کوم استادان دي موږ د هغوی د کتابونو نه د هغوی د فتاوو نه موږ استفاده کوو موږ علم حاصل کړی دی موږ څنګه چې کوم دی مادر علمي هیر کړو او داسې الفاظ به استعمال کړو دا ډېره بعیده خبره ده اشاعت والا هم ځان ته دیوبند نسبت کوي خو بیا د دې اکثر تنظیمي ډانچو کې د هغې د دیوبند چې څومره منصوب جماعتونه دي د هغې نه ترې کار جدا وي دې څه وجه ده یاره جي زه به دومره ووایم چې دنیا کې نسبت کېږي د ساکن مسکن ته نسبت کېږي د وطن نسبت کېږي د کسب نسبت کېږي خپل کاسب که نه دا نسبتونه وي او یو نسبت د متعلم د خپل معلم ته نو زمونږ د دیوبند نسبت دا نسبت د متعلم د خپل معلم ته چې موږ دیوبندیان په دې معنا یو چې موږ د علماء دیوبند نه علم حاصل کړی دی پنځپیر شیخ رحمت الله علیه زه آخري کار کې د هغوی سره په درس کې شامل وم او بیا شیخ صاحب چې کله بیمار شو سنت بن اسرائیل نه بیا موجوده شیخ صاحب طیب دامت برکاته یعنې درس بیا اخر ته ورساو او بیا ختم شیخ القرآن متوحد پنځپیر رحمت الله علیه په خپله باندې کړی نو ما به شیخ صاحب نه صرف دوه خبرې اورېدلې پنځپیر شیخ نه چې کوم مشر شیخ دی رحمت الله علیه هغه به دا وایي چې زه دیوبندی یم زما علما دیوبند دا فرمایي زه حنفي یم زما علما احناف دا فرمایي نور د اختلافي مسایلو کې به چېرته کې هغه دا چیړ چاړ نه کوو نه به کې تفصیل کوو نه به کې وضاحت کوو اجمال به یې کوو زما علما دا فرمایي زما او په فاروقي کې زه درس کوو فاروقي کې درس کوو ما په خیال چې 85 که 86 سال و پا کې درس کوو او د علما دیوبند تاریخ بیان کړ د هغوی مدح یې وکړله د هغې چې کوم دی صفت یې وکړو او بیا هغه درس ختم شو زه په هغه کې کشر وم ما اولنۍ درجه ویله اصل کې دلته یو تپوس کوو چونکې خبره داسې روانه ده چې اشاعت کې کوم اعتدال والے دي د هغې اکثر علما عزت کوي احترام یې کوي خو په اشاعت کې ځینې داسې شته دی چې هغې لږ تیز زبان استعمالي تیزه ژبه استعمالي نو د خلکو اعتراض بیا دا دی چې دې ته د جماعتي سطح باندې نوټس ولې نه ورکول شي نوټس خو ورکولی کېږي بهرحال په آدابو کې چې کله خپل منځ کې باهمي مشوره وي یا تنظیمي امور وي په کې د خبرو باندې غور کېږي او د هر چا باره کې که د الفاظ څوک معلومات وشي چې او دا الفاظ ویلي دي موږ د هغه رټنه نه کوو موږ هغه ته زور نه ورکوو بلکې موږ یې سختۍ سره منع کوو چې آینده لپاره ټیک ته یو وخت کې جذباتو کې انسان راشي او هغه یو فرد خبره کوي د فرد خبره په جماعت باندې حاوي نه وي او نه په نفس العمل وي او نه د هغې نسبت کېدی شي نو دې وجې نه موږ هغوی ته دا عرض کوو چې به سخت الفاظ استعمالول د نامشره لپاره حدیث کې راځي حضرت عایشې رضی الله عنها یهودي ته ویل که نه علیک اللعنة وطرف لعنتي عایشه داسې مه وایه که نه ته سخت الفاظ هغه باره کې مه استعمالوه ما خو ته جواب ورکړی دی که نه ما اختصار وکړو په حدیث کې بهرحال لکه سخت الفاظ د هېچا باره کې ویل نه دي پکار د آدابو سره د قدر احترام سره په دون نگاه سره چې کوم هغوی ته بل اختلاف چونکې تاسو د مفتي رشید احمد صاحب خبر وکړئ چې د هغوی شاګرد پاتې شوم د هغوی مشهور تصانیف دي تاسو ورسره کوم کردار ادا کړی نو الحمدلله ما د هغوی شرف حاصل کړی دی په افتا کې بلکې یو ځلې مسله کې اختلاف راغی
چې برې ته خرول بهتر دي که بونډي کول بهتر دي. په دې باندې موږ بیا خپل منځ کې علمي مذاکره کوله، مباحثه هم کوله. نو د مفتي صاحب دا موقف و چې لکه خرول بالکل بهتر دي او موږ چېرې بونډي کول بهتر دي. موږ د علماو بیا دې کې موږ هغې دوی سره کتابونه ډېر کم وو، دارالافتا کتابونه به سره نه وو زیاته. نو موږ یې بیا تشکیل راکړو، 2 کسه زه وم، یو عبدالباقي نوم یې ملګری و. نو موږ یې ولېږلو دړم کراچۍ ته او نیو ټاون ته لاړو، ځای په ځای باندې موږ. نو ما ته یې فقه مالکي راکړې وه، ما او بل ملګري ته د دې کې فقه مالکي وګورئ. نو هغه حوالې راجمع کړلې او نور ملګرو هغه نور مذهبونو حوالې راجمع کړلې. نو په دې کې دا کوم چې رساله ده نیل المعارف بقص الشوارب، په دې کې د فقه مالکي حوالې ما راجمع کړي دي او دې چې کوم د میراث د فرایضو مسایل دي په دې کې ما څه غونډه کې تخریج کړی دی. په دا کې الحمدلله ما دا شرف حاصل دی. دا په خاصه ویلی شم چې اصلا فتاوا کې زما د لاس چې کوم د سنه دغه شته معلومات یعنی کوم چې مشهوره فتاوا د احسن الفتاوی کې ما بالاستیاب مطالعه کړې ده، بالاستیاب مطالعه کړې ده او ستاسو په ځینو مسایلو کې کردار هم دی دغه ماشاءالله. اخر کې دا ویل غواړو چې طلبه کرام ته څه نصیحت کول غواړئ؟ طلباو ته به د موجوده دور کې علم حاصلول دا لوی جهاد دی، لوی فریضه ده. په دې سره بقا د اسلام ده، بقا د دین ده او د خپلو مشایخو د خپلو اساتذو د اجازت نه بغیر څه قسم نور تنظیمونو سره نورو تحریکونو سره وابستګي نه ده پکار. د خپلو مشایخو د اجازت نه بغیر هغه د نقصان چې کوم دغه نه جوړېږي، لکه څنګه چې موږ ته نقصات راوون رسېدل او به رسېږي که چې موږ د خپلو مشایخو د اجازت نه بغیر څه قسم دغه وکړو، دا اقدام وکړو. ډېر احتیاط دې کوي موږ طلبه او خپل علمي دلګي سره طالب علم حاصلوي، خپل فنونو کې شوق پیدا کړي، د هغې سره کوم شروع هغه مطالعه کوي او انتهایي شپه ورځ چې کوم دا یې وکړي. ځکه چې بقد النفس تکتسب المعالي، هغه شاعر وایي چې د نفس په مشقت سره لوی مقام چې کوم دی حاصلېږي او په سستۍ سره چې کوم دی څه نه حاصلېږي. د دې وجې نه مسلم کې یو روایت دی، واعلم ان العلم لا یستطاع براحة الجسم، علم په راحت د جسم سره یعنې نه حاصلېږي. نو زه بیا هم پیغام ورکوم طلباو ته چې خپل مدارسو کې خپل انتهایی شوق سره خپل علم حاصل کړي، چې دا زموږ د دین اسلام یو بقا ده او یو رونق دی انشاءالله لازم. اخر کې د دې آخري سوال مطابق یو بل سوال کو چې ماشاءالله زمونږ نن سبا په طلبه کرام کې صلاحیتونه ډېر دي، د دې نه انکار نشته، د مطالعې هم ماشاءالله ډېرې دي. چونکې تاسو خپل افتا کړی د ځکه تاسو نه دا سوال کو چې نن سبا طلبه کرام هم داسې دي چې هغې ډایرکټ فتوې لګوي په ځینو علما کرامو باندې. دې باره کې تاسو هغه که د هر جماعت وي جی دغه چې دی د تدریب الراوی د علامه سیوطي کتاب دی، ما بالاستیاب 2 ځله مطالعه کړی دی او ما یې مطالعه ځان سره لیکلې ده. هغوی یو بهترینه خبره کړې ده چې په ټولو صحابه کرامو کې 6 کسان داسې وو چې هغوی به قضا افتا کوله. لکه یو ځل یې ابو موسی نه چا تپوس وکړو رضي الله تعالی عنه، هغه مسله د تید رودو مسله وه. نو هغې ورته وفرمایل چې ارى انها تحرم علی، زما دا ګمان دی چې دا ښځه خاوند باندې حرامه شوله چې کله خاوند د هغې په ثدیانو باندې لکه هغه خوله ولګي او شوده معدې ته لاړ شي، زه دا حرامه ګڼم. نو خوا کې عبدالله بن مسعود ناست رضي الله تعالی عنه، هغه ورته وفرمایل انظر ماذا یخرج من فیک لا رضا بعد الحولین. نو ابو موسی ورته وفرمایل چې لا تسألوني عن شیء ما دام هذا الحبر فیکم، زما نه آینده تپوس مه کوئ تر څو پورې چې تاسو کې دا حبر دا لوی عالم موجود وي. نو د هر مسلې لپاره خپل اهل او خپل خلک وي، علما وي، نو د هرې مسلې تفویض هغوی ته پکار دی. د خپل علم مطابق چې دا مسله ښه یقیني معلومه ده نه بیا ویلی شي، خو بهرحال مفتي نه جوړېږي او ځکه دا دی کې علما اجازت نه ورکوي د مسلو باره کې افتا باره کې. ټیک شو جی، ډېره مننه تاسو بنا د افتا ډېر په احتیاط باندې مهرباني جی ماشاءالله. دا حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب کوم چې د الجامعة الاسلامیه تعلیم القرآن قذافي مدیر او د تحقیقاتي کمیټې ضلع باجوړ امیر هم او ماشاءالله ډیر دوی په یو ښه انداز کې او نصیحت انموز انداز کې انټرویو ورکړه او خاص کر طلبه کرام عوامو ته هم د اختلاف نه د لرې اوسېدلو یو نصیحتونه وکړل. الله تعالی دې موږ ته د دې په خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام.